بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه سبق نمبر 240 ته الدرس الرابع والستون سلور شپیتم نمبر درس ته یعنی 64 نمبر. په نن درس کې به ان شاء الله مونږه یو څو جملې دي او بیا سوالیه او جوابیه جملې دي هغه به کوو. نو اول لذي وي تبدا المدرسه. تبدا دا د فعل مضارع سلورمه صيغه د واحد مؤنث غایب. المدرسه مؤنث ته نو ځکه ورلا دا تبدا د واحد مؤنث غایب صيغه رااله. نو د فعل مضارع تبدا المدرسه مدرسه شروع کیږي. تبدا المدرسه مدرسه شروع کیږي. الساعه السابعه الساعه السابعه وبجي صباحا سحر سحر فی الصيف گرمۍ کې. نو مطلب دا دی گرمۍ کې سحر 9 بجې مدرسه کې سبقونه شروع کیږي. مدرسه شروع کیږي یعنی د مدرسې سبقونه شروع کیږي. ټیک شو جی. وتنتهي او ختمیږي یعنی سبقونه ختمیږي. وتنتهي الساعه وتنتهي او دغه سبقونه دا مدرسه ختمیږي یعنی سبقونه ختمیږي. مدرسه ختمیږي مطلب دا دی سبقونه ختمیږي. تنتهي دا د واحد مؤنث غایب صيغه د فعل مضارع دی کې هي ضمیر دی. هي ضمیر هغه د مدرسې ته راجع دی مدرسې ته. ټیک شو. نو وتنتهي او مدرسه ختمیږي یعنی سبق ختمیږي. الساعه الحاديه الساعه الحاديه یولس یو یعنی الساعه دا بجه شو غنټه شو. الحاديه عشره الحاديه عشره چې دا دغه ته وای یولس ته وای. ٹھیک شو. نو وتنتهي الساعه الحاديه عشره وتنتهي او سبقونه ختمیږي. الساعه الحاديه عشره یولس بجې. الساعه دا بجه شو بجه یعنی غنټه شو او الحاديه عشره دا یولس شوی. بیا اوس وی ثم تبدا الساعه الثالثه مساء. ثم بیا تبدا هغه شروع کیږي. څه شروع کیږي یعنی مدرسه شروع کیږي یعنی سبقونه شروع کیږي. الساعه الثالثه 3 بجې مساء ماخام یعنی د 12 بجې نه پس د غرمې 12 نه پس بیا ماخام شروع شي کنه. یعنی غرمې 12 پورې که تاسو د غړو کې کتلی نو اے ام لیکلی اے ام یعنی سحر او د غرمې نه پس د 12 نه پس بیا پی ام راځي یعنی ماخام شپه. نو 12 د 12 نه پس بیا شپه شروع کیږي. د سحر 12 غرمې 12 نه پس یعنی د ماخام دغه ته بیا ایونینګ وای ایونینګ. ٹھیک شو. ثم بیا تبدا شروع کیږي سبقونه شروع کیږي. الساعه الثالثه 3 بجې مساء ماخام یعنی غرمې نه پس چې رقم 3 بجې راځي دغه یادای. وتنتهي او ختمیږي یعنی دا مدرسه ختمیږي یعنی سبقونه ختمیږي. الساعه الخامسه 5 بجې مساء ماخام یعنی غرمې 3 بجې سبقونه شروع کیږي بیا 5 بجې چوټي کیږي. نو دا مطلب دی. اما بهر حال خدا د ګرمۍ موسم دی. ښه د ګرمۍ په موسم کې سحر 9 بجې سبقونه شروع کیږي د مدرسې او 11 بجې ختمیږي. بیا د غرمې په ګرمۍ کې د غرمې 3 بجې شروع کیږي او ماښام 5 بجې ختمیږي. اوس په یخنۍ کې وای اما معنا ده بهر حال دا د مادل طریقه لم دی. بهر حال اما معنا ده بهر حال. فی الشتاء شتاء د یخنۍ موسم ته وای. یخنۍ کې اما فی الشتاء بهر حال یخنۍ کې فتبدا فا معنا ده نو او تبدا معنا شروع کیږي. المدرسه مدرسه یعنی سبقونه شروع کیږي. الساعه الثامنه 8 بجې صباحا سحر. په یخنۍ کې 9 بجې شروع کیږي او په ګرمۍ کې 8 بجې. په ګرمۍ کې 9 بجې شروع کیږي په یخنۍ کې 8 بجې سبقونه شروع کیږي. اوس وی وتنتهي او دا مدرسه ختمیږي یعنی سبقونه ختمیږي. الساعه الثانيه 2 بجې نه الساعه الثانيه عشره معنا 12 یعنی 12 بجې سبقونه ختمیږي. ګرمۍ یخنۍ په موسم کې 8 بجې سبقونه شروع کیږي سحر او غرمې 12 بجې بیا سبقونه ختمیږي. ثم تبدا بیا سبقونه شروع کیږي یا مدرسه شروع کیږي. دا تبدا چې ما تاسو ته مخکې موي هغه سبقونه کې هغه اخواني جملو کې چې دا تبدا د فعل مضارع
د فعل مضارع د څلورمه صيغه ده واحد مؤنث غایب. نو دې کې چې کوم هي ضمیر دی دا د مدرسې ته راجع دی، مدرسه مؤنث ته، نو دې لپاره د مؤنث صيغه استعمالېږي. ثم تبدأ بیا مدرسه شروع کېږي. د مدرسې شروع کېدو نه مراد سبقونه دي. ها ثم تبدأ بیا سبقونه شروع کېږي. الساعة الثانیة 2 بجې بعد الظهر غرمې نه پس، د ظهر نه ماسپښین نه پس. وتنتهي او ختمیږي. اندام د څلورمه صيغه د فعل مضارع هي ضمیر پکې مدرسې ته راجع دی. نو مطلب دا دی تنتهي معنا چې مدرسه ختمیږي. الرابعه 4 بجې مساء ماښام. د غرمې نه پس 2 بجې سبقونه شروع کېږي او 4 بجې بیا ختمیږي. خدا په یخنۍ کې. ها یخنۍ مو شتا یخنۍ ته وایي او صیف ګرمۍ ته وایي. ٹھیک شو؟ امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي. کته سوالونه راکړي دي او د هغې جوابونه به ورکوو جي. نو اول سوال کړی دی متا معنا ده کم وخت یا څه ټایم، موږ وایو څه ټایم یا موږ وایو کم وخت او یا وایي کله. ٹھیک شو؟ نو دلته کې به موږ کم وخت واخلو. متا تبدأ المدرسة تبدأ دا د فعل مضارع واحد مؤنث غایب صيغه ده 4م نمبر او دا مدرسه مؤنث ته، نو دې لپاره د مؤنث صيغه رااله. نو متا تبدأ المدرسة مدرسه کم وخت شروع کیږي. متا معنا ده کم وخت، تبدأ معنا شروع کیږي، المدرسه مدرسه فی الصيف ګرمۍ کې. نو ګرمۍ کې مدرسه کم وخت شروع کیږي. یعنی مدرسه کم وخت شروع کیږي مطلب دا سبقونه کم وخت شروع کیږي. نو متا تبدأ المدرسه فی الصيف ګرمۍ کې مدرسه یعنی سبقونه کم وخت شروع کیږي. نو جواب ورکړي وای تبدأ سبقونه شروع کیږي یا مدرسه شروع کیږي. الساعة الرابعة صباحا الساعة السابعة 9 بجې سابعه 9 ته وایي او ساعه بجو ته وایي. نو 9 بجې صباحا سهار. تبدأ سبقونه شروع کیږي. الساعة السابعة 9 بجې صباحا سهار. بیا سوال کوي وایي متا تنتهي صباحا. متا کم وخت، تنتهي سبقونه ختمیږي، صباحا سهار. بیا سهار چې دلته کې وایي چې 9 بجې سبقونه شروع شي نو بیا کم وخت ختمیږي. سهار چې سبقونه شروع شي دا بیا کم وخت ختمیږي. متا تنتهي صباحا بیا سهار سبقونه کم وخت ختمیږي. نو وایي تنتهي الساعة 11 تنتهي معنا ختمیږي، سبقونه ختمیږي، مدرسه ختمیږي. نو مطلب تدارې سبقونه ختمیږي. الساعة 11 11 بجې. 11 11 ته وایي او ساعه مونږ وایي بجا او د اصل کې ساعه غنټې ته وایي غنټه. ٹھیک شو؟ خامخ کې اوس وایي ومتا او کم وخت تبدأ شروع کیږي بعد الظهر غرمې نه پس ماسپښین نه پس. یعنی دا ګرمۍ موسم کې ماسپښین نه پس څه ټایم سبقونه شروع کیږي. نو بیا وایي تبدأ سبقونه شروع کیږي. الساعة الثالثة 3 بجې بعد الظهر غرمې نه پس. هلته کې تپوس کوي وایي غرمې نه پس په ګرمۍ کې کم وخت سبقونه شروع کیږي. نو دلته وایي د غرمې نه پس په ګرمۍ کې 3 بجې سبقونه شروع کیږي. بیا وایي ومتا تنتهي او کم وخت ختمیږي. ومتا او کم وخت تنتهي ختمیږي چې غرمې نه پس سبقونه شروع شي بیا کم وخت ختمیږي. نو دلته وایي تنتهي ختمیږي الساعة الخامسة 5 بجې. نو غرمې نه پس بیا 5 بجې سبقونه شروع کیږي. 3 بجې شروع کیږي او 5 بجې ختمیږي. اوس وایي ومتا او کم وخت تبدأ شروع کیږي دا مدرسه سبقونه فی الشتاء یخنۍ کې مدرسه کم وخت شروع کیږي. نو بیا جواب ورکوي وایي تبدأ الثامنة تبدأ معنا شروع کیږي. الثامنة 8 صباحا سهار. نو یخنۍ کې 8 بجې مدرسه شروع کیږي. بیا وایي ومتا او کم وخت تنتهي مدرسه ختمیږي. نو جواب ورکوي وایي تنتهي په یخنۍ کې ختمیږي مدرسه ختمیږي. الثانیة 12 12 بجې. ٹھیک شو؟ 8 بجې شروع کیږي یخنۍ کې مدرسه او 12 بجې بیا ختمیږي. اوس بیا سوال کوي وایي ومتا تبدأ او کم وخت تبدأ مدرسه شروع کیږي بعد الظهر غرمې نه پس په شتا کې. شتا یخنۍ ته وایي یخنۍ کې. نو جواب ورکوي وایي تبدأ مدرسه شروع کیږي الثانیة 2 بجې بعد الظهر ظهر نه بعد ظهر نه پس یعنی ماسپښین نه پس 2 بجې سبقونه شروع کیږي یا مدرسه شروع کیږي. اوس وایي
اوس بل یو سوال کوي وای متا کم وخت تسمعو ته اوري نو دا تسمعو دا د واحد مذکر غایب صیغه ده واحد مذکر حاضر صیغه ده د یو سړي ته چې وی یاره ته څه ټایم خبرونه اوري ته کم وخت خبرونه اوري نو هغه سړی به له جواب ورکوي وایي اسمعو الثانیة اسمع الساعة الثانية یا اسمع الساعة الثامنة اته بجې اورمه نو متا معنا ده کم وخت تسمع ته اوري نشرة الاخبار خبرونه ته کم وخت خبرونه اوري نشرة الاخبار خبرونه ته وایي خبرنامه یا خبرونه نو جواب ورکوي وی اسمع زه اورم نشرة الاخبار خبرونه الساعة السابعة اوه بجې زه اوه بجې خبرونه اورم اسمع نشرة الاخبار الساعة السابعة زه اوه بجې خبرونه اورم بیا جواب بیا ته سوال تپوس کوي وی متا معنا کم وخت تصلي العشاء تصلي دا د واحد مذکر حاضر صیغه ده چې زه تا ته وایم چې مخامخ راته ناست زه راته وایم متا تصلي العشاء تر ماسخوتن مونځ څه وخت کې یا زه نه تپوس کوم متا تصلي صباحا ته د سهار مونځ کم وخت کې یا راته زه وایم متا تصلي ظهره ته د ماسپښین مونځ څه وخت کې ٹھیک شو نو متا معنا کم وخت او تصلي معنا ته مونځ کې العشاء د ماسخوتن متا تصلي العشاء ته د ماسخوتن مونځ کم وخت کې نو هغه جواب ورکوي اصلي العشاء اصلي دا د واحد متکلم صیغه ده او دا اسمعم د واحد متکلم صیغه ده نو اسمعم واحد متکلم ده او اصلي واحد متکلم ده اصلي معنا زه مونځ کوم العشاء د ماسخوتن الساعة الثامنة اته بجې ثامنه اته ته وایي او ساعه بجو ته وایي نو اصلي العشاء زه د ماسخوتن مونځ کوم الساعة الثامنة اته بجې بیا ته تپوس کوي وای متا کم وخت یسول القطار دا قطارو دی ښه یسول القطار یسول معنا دا رارسی القطار جهاز څه وخت رارسی متا یسول القطار یسول وصلا یسول معنا دا رسیدل ٹھیک شو نو یسولو معنا دا رارسیږي القطار ریلګاډی متا یسول القطار ریلګاډی کم وخت رارسیږي متا یسول القطار ریلګاډی کم وخت رارسیږي نو جواب ورکوي و یسول القطار ریلګاډی رارسیږي الساعة العاشرة لس بجې ریلګاډی رارسیږي بیا تپوس کوي وی متا تغادر الطائرة ګورئ دا طائره مؤنث دی که نه نو صیغه م ورله د واحد مؤنث غایب راواغېسته یعنی د فعل مضارع څلورمه صیغه هغې ورله راواغېسته نو تغادر معنا ده روانیږي نو دلته کې وایي متا کم وخت تغادر الطائرة جهاز کم وخت روانیږي نو جواب ورکوي وایي تغادر الطائرة جهاز روانیږي الساعة السابعة اوه بجې جهاز روانیږي نو امید دی تاسو په دې سبق باندې به پوه شوي دا زموږ د نن ورځې درس او ځان سره سکرین شاټ واخلئ یو ځلې بیا واورئ انشاءالله العزیز تاسو په دې باندې ډېر ښه پوه شئ نو دا زموږ د طریقة العصریه 240 نمبر درس راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام